موبایل که موږ په چارج کې استعمالو نو دا څه نقصان کوي. اکثر ځینې کسان موبایل چې دی په چارج کې استعمالوي. نو تاسو به دا هم اورېدلي ځینې کسان وایي د دې سره ستا موبایل چې دی دا ډزېدی هم شي، ستا موبایل چې دی دا اور هم اخیستی شي. نو دا ستاسو په ذهن کې دا خبرې چلېږي. نو په دې ویډیو کې به دې باندې پوه کوم کم کسان چې موبایل په چارج کې استعمالوي. که تاسو موبایل په چارج کې استعمالوئ نو اوس چې کمې موبایل راوتلي دي، ځکه د دې نه مخکې چې به تاسو کم موبایل استعمالوئ اکثر به د هغې بیټرانې چې دي دا به راپړسېدې. لکه زیاتر دغه به دا و چې پخوا چې کمې موبایل وې نو د هغې بیټرانې چې دي دا به راپړسېدلې او د دې بیک چې دی دا به راوتلو. اوس هغه سیسټم چې دی دا ختم شوی دی، ځکه اوس لیتیم بیټرانې چې دي دا راوتلې دي. نو هغه مسله چې دا هغه مکمل ختمه شوې ده چې بیټرانې چې دي دا راپړسېږي. یو خو یو مسله راشي دا مسلې د وجې نه راپړسېږي، خو د هر موبایل بیټري چې ده دا اوس نه راپړسېږي. مخکې چې به د بیټرۍ وخوشو نو لازم به راپړسېدلې. خو ځینې کسان و چې د دې سره ډزېږي او موبایل چې دی دا اور اخلي. نو که تاسو موبایل استعمالوئ او تاسو چارج ته ایښودی، تاسو پې گیم استعمالوئ یا دغه شانتې تاسو پې درنې ویډیوګانې چې دي دا ګورئ، نو کله چې پې دغه تاسو ګورئ نو د دې د وجې نه ستاسو پروسیسر چې دی دا هم چلیږي او ستاسو بیټري چې دی دا هم چلیږي. نو موبایل چې دی دا ګرمي کوي. ګرمي کوي د حد نه سیوا ګرمي چې ستاسو موبایل وکړي نو ستاسو په موبایل کې مسله راتلی شي. خو چې د حد نه سیوا یو خو نارمل ګرمي موبایل چې تاسو چارج ته ایښودی هم ګرمي کوي، که تاسو استعمالوئ نو هم ګرمي کوي. خو ګرمي کوي. خو کم چې لوکل موبایل دي نو دا اکثر د حد نه سیوا ګرمي وکړي. چې ګرمي وکړي نو د دې دا موبایل چې دی د دې پرزې هغه ګرمي نشي برداشت کولی. په دې کې چې کم مټیریل استعمال شوي دي هغه ګرمي نشي برداشت کولی. نو د دې د وجې نه چې دی د دغه موبایل هغه پرزه چې دا هغه وسېدلی شي یا په هغې کې چې دی شاټ راشي نو هغه خو د حد نه سیوا دومره خو څوک نه استعمالوي چې مسلسل ناست د کمپیوټر په شانتې چې دی دا استعمالوي او یو نارمل ګرمي نو هغه هر یو موبایل چې دی دا کوي. خو څه نقصانونه دي چې هغه کېږي چې تاسو موبایل استعمالوئ. څه نقصانونه دا دي مثلا لکه ته استعمالوې نو ستا د بیټرۍ صحت چې دی هغې له ډېره ګرمي چې دی دا نه ښه چې ډېره ګرمېږي نو ستا د موبایل د بیټرۍ صحت چې دی هغه کمیږي. لکه مخکې چې له هغې مثلا 24 ګنټې کار کوو نو هغه به 20 ګنټو ته چې دی هغه به راشي، لکه 20 ګنټو ته به راشي، داسې 19 ګنټو ته، داسې دغه صحت باندې چې دی لږ ډېر اثرات یې پرېوځي چې ته یې بار بار استعمالوې. اوس په موبایلو کې د بایپاس آپشن راغلی. لکه ته دلته کې موبایل چې دی دا چارج کوې نو کله چې ته په سکرین باندې هغه استعمالوې لکه گیم کې یا ویډیو ګورې نو هغه چارج چې دی هغه ډایرکټ هغې ته ځي او ستا بیټري چې دا نه خوړلی کېږي. خو نه بیا هم د هغې سره ګرمي کوي. نو دغه نقصان چې دی دا تاسو ته میلاویدی شي. بل لا که تاسو موبایل په چارج کې استعمالوئ، په چارج کې استعمالوئ نو ستاسو کیبل چې دی د دې تباهي ده. دا کیبل چې دی دا به لازم خرابېږي. چې کم کس موبایل استعمالوي نو اکثر هغه دا موبایل دغه شانتې نیولی نو دا کیبل خو سره یې ګڼي، دا کیبل په مخه داسې کېږي نو د دې د وجې نه ستاسو دا کیبل چې دی دا خراب شي. نن سبا چې ښه کیبل آلی په 1400-1500 په دې باندې چې دی ښه کیبل کېږي. موږ خو د عام لوکل استعمالو په 300 دا استعمالو. خو کم چې ښه کیبل استعمالوي نو په 1400-1500 وي. چې کم کسان دا درانه ګیمونه کوي نو هغه ول دغه کیبل چې دی دا هم اخېستي. نو د دې د وجې نه ستاسو دا کیبل چې دی دا په دې ځای کې خرابېږي. دغه شانتې ستاسو دا غوټۍ چې دا هم خرابېدی شي. د څه د وجې نه خرابېدی شي دا تاسو په پلګ کې ایښودي هلته کې نو دې ته کله چارج راځي او کله کټ کېږي. نو بار بار دا کېږي ځکه دلته کې ته دغه اړقی دا تا اړقی نو اکثر هغه په هغې کې ډیلی نو دا بار بار ړقېږي. نو چې ړقېږي نو د دې د وجې نه بیا ستاسو دا غوټۍ ته چې دا هم مسله راځي، دې کیبل ته چې دی هم مسله راځي او ستاسو په بیټرۍ باندې چې دی هم اثرات چې دی پرېوتی شي. خو کم کسان چې وایي دماکه کوي نو دماکه چې دی دا هم نه کوي او اور چې دی دا هم نه لګي. اور چې دی به د دې د وجې نه لګي چې تاسو دلته دا مسله یا ستاسو غوټۍ چې دا خرابوي او د دې د وجې نه په موبایل کې څه مسله وي نو د هغې د وجې نه چې دی اور لګېدی شي. نور په موبایل کې داسې سیسټم لګېدلی دی چې دې ته کله چارج راشي او دا پوه شي دا مکمل چارج چې دی دا ختم کړي. دې ته بیا نور چارج چې دی دننه نه راځي، هغه سیسټم چې دی هغه د دې نه کټ شي. نو دا خیال چې دی دا به ساتئ. غوټۍ چې دی دا اوریجنل ساتئ، کیبل چې دی دا ښه ساتئ چې ستاسو موبایل چې دی دا چارج کېږي. بل لا په بستره باندې چې دی موبایل به نږدې چې په دې باندې تاسو استعمالوئ نو د لاندې طرفه په دې باندې هوا نه لګي، د دې د وجې نه ګرمي کوي. نو دغه مسله چې دی دا تاسو ته هم جوړېدی شي، په موبایل کې تاسو ته مسلې راتلی شي. بل لا کور چې دی دا لازم لرکړئ. دا د دې نه مخکې ما تاسو ته هم ویلي که تاسو درون استعمالي نو د موبایل نه کور چې دی دا لازم لرکوئ چې ستاسو په موبایل باندې هوا لګي نو ستاسو د موبایل صحت چې دی دا به برابر